باندې ښیي نورانزیب فرنیچر چې کوم مطلب دلته نن کوم دکان کولاو شو نو زه خو مبارکي ورکوم. موږ دلته رالو د باجوړ چیمبر اف کامرس انډسټري د طرف نه او د هغې سره د باجوړ صدر د بازار د صدر په حیثیت باندې زه دې ته مبارکباد پیش کوم چې یو دونه ښکلی مطلب ځای کولاو کړو چې په هغې کې په یو وخت باندې دا ټول شي نه میلاویږي. دا به خلک به بټخیلې ته ملګري ته به ته پیکور ته به ته نو زه د هغه خلکو نه هم خواست کوم چې نن راشي تاسو ته د کور په درشل باندې هر شی میلاویږي او د ټول نه لویه خبره دا ده چې دا ډېر سوي خلک دی د باجوړ ټول دکانداران هغو کې دا یو اصلیت شته چې د هغو سره کوم شی ته خراب وي ستا نه ویسي دوباره بیرته بدلولي تبدیلي نو د هغې کېږي. نو زه دغه خلکو نه خواست کوم چې د خپلې پیسې دا بل ځای کې مه خرچ کوئ. انویسټمنټ په باجوړ کې کوئ چې د باجوړ د خلکو نور په زړه کې ترقي پیدا شي خوشحالي پیدا شي دلته کارخانې ولګوي دلته دغه شان دوکانونه کاروبارونه پیدا کړي او هغې وکړي لکه د پنډۍ هغه خلکو ته موږ چې هغې راشي په باجوړ کې کاروبار وکړي د لاهور هغه خلکو ته چې هغو راشي او د هغې د خپل انویسټمنټ په باجوړ کې وکړي دا باجوړ آباد کړي او باجوړ به انشاءالله تعالی اوس هغه دور نه دی. اوس په باجوړ کې چې مطلب کوم شی په تیملګره په سوات په دیر په اسلام آباد په پېښور په مردان په هغه ځینو باندې دي هغه شي نه اوس دلته مطلب موجود دي. نو زما د ټولو خلکو نه دا یو درخواست ضروري دی چې د باجوړ خلک دي د خپلو دکاندارانو سوداګانې په دې کوي چې د دې خلکو دلته انویسټمنټ کړی دی چې دې ته په دې انویسټمنټ کې مطلب ترقي میلاویږي خوشحالي میلاویږي 2 روپۍ پرافټ میلاویږي او په اسانۍ باندې ګستا یو شی خوښ نه واپس یې ډېر مطلب په اسانه باندې راوړی شي دې ته واپس کولی شي. نو زه خو دغه شان ټولو خلکو ته وینا کوم چې هغه باجوړ ته راشي او په باجوړ کې خپل باجوړ آباد کړي د باجوړ کاروبار آباد کړي او خدای پاک دې وکړي چې د باجوړ د کاروبار ترقي وشي. دلته موږ ته د امن د خوشحالۍ او د ترقۍ ضرورت او ترقي او خوشحالي به هم د دې دکاندارانو د دې کاروباریانو په لور باندې راځي بل لور زموږ سره